محترم عزیزانو وعده څه شی دی؟ بس په دې به یو څو منټه خبره کوم. نکاح څه شی دی؟ محترم عزیزانو یهودیانو مواده کوي، چینیانو مواده کوي، عیسایانو مواده کوي، سیکانو مواده کوي چې الله نه مني هغه مواده کوي، چې الله مني هغه مواده کوي. زما واده او د عیسائی په واده کې به څه فرق؟ زما نکاح او د کافر هغه تقریب د واده پای کې به څه فرق؟ نما محترمو زمونږ نکاحونو تاریخ دا د وس نه دی چې د دوه نوجوانانو ودونه دي. د دې ځوانانو د واده نه والا تر د آدم علیه السلام پورې د واده یو عظیم تاریخ مون سره پروت دی. د کائنات لومبه واده دا په دمشق کې نه دی شوی، دا په شام کې نه دی شوی، دا په مدینه منوره کې نه دی شوی، دا په مکه مکرمه کې نه دی شوی، دا د دنیا په سرسبز میدانونو کې نه دی شوی، دا د دنیا په غټو غټو کلو کې او لوی لوی ښارونو کې نه دی شوی، د دنیا په چمن او ګلستان او چمنستان کې نه دی شوی. د کائنات لومبه واده تقریب چې الله تعالی د دربار نه مقرر شو نو دا جنت په مزینو محلاتو کې الله کړی. د کل هم انسانیت پلار آدم علیه السلام، د کل هم انسانیت مور حوا علیه السلام، د دې واده جوړ شو. آدم علیه السلام په جنت کې و یوازې و. یوازې والی زندگی ګرانه زندگی ده، ډېره ګرانه زندگی ده. الله تعالی دې چرته ما یوازې کوه. امین وایي. امین هلته نه ځي ستړي، زما خیال سم ستړي دی بوډاګانو د سره امین ونه ویل. په محترم ووایه امین. خدای ما یوازې کوه، خدای په ځوانۍ کې ما یوازې کوه، خدای په بوډاوالي کې ما یوازې کوه. نو یوازې والي والا ژوند ډېر ګران دی. یوازې والي والا ذات څوک دی؟ هم نه څوک دی لکه تیاره کې ناست ما ته خو نه ښکارې وایه په مینه باندې. یوازې والي والا ذات څوک دی؟ الله. نو آدم علیه السلام یوازې و. آدم علیه السلام فرمایي جنت کې وما او په جنت کې چې د خوبه را بیدار شوم نو د آدم علیه السلام د ګسې پختۍ نه الله حوا علیه السلام پیدا کړی و. د ګسې پختۍ نه زه زنانو بیاناتو کې بناتو دستاربندو کې دا خبره کوم، زم زنانه خويندې مېندې د دین خبرې ته غوږ دي او د دین په خبره عمل هم زر کوي. د دې اصل وجه دا ده چې دوی پیدایش شوی دی په جنت کې. یوه دویم د دوی پیدایش شوی د نبي د پختۍ نه دی. د نبی د پختۍ نه نو روژې دوی نیسي، ذکرونه دوی کوي، الحمدلله تلاوتونه دوی ډېر زیات کوي. سړی به چې کوم دی د چا هغه دادا به په ده باندې روژه ونیسي. دا چې کوم دی د ذوالحجې مبارکې روژې دا صرف زنانه ونیولې دي. لومبی زمانه واله بیا د تاسو پورې چا هم نه دي نیولي، خو خویندو میندو نیول کړي الحمدلله. دې باندې د دین خبره اثر کوي، د دین خبره منیم. اصل وجه دا ده چې دوی ځان وپېژندو. د حوا علیه السلام پیدایش الله په جنت کې کړی دی، بل د نبي د پختۍ نه شوی دی. نو آدم علیه السلام حوا علیه السلام ته مخامخ ناسته وه. د رب د طرف نه یو حکم راغی جنت کې. د رب د طرف نه حکم راغی آدم علیه السلام د پاره و آدم و زما خلیفات حوا علیه السلام به الستا دپاره روا کېږي چې درمیان کې نکاح وشي. د نکاح تقریب الله تعالی مقرر کو.